السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه مخې ته شوې ده ظالمې ښځې د اشنا لپاره خپل خاوند ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو د ظالمې ښځې درې بچي د درېو بچو سره هغه اشنا سره واده کول غوښتل او له خپل خاوند نه یې طلاق غوښتو خو خاوند نه طلاق نه ورکوو خاوند خپلو بچو ته کتل خپل عزت ته یې کتل د خپلې ښځې عزت ته یې کتل د خپلو مور او پلار عزت ته یې کتل خو دغه ښځې کې آیا عزت ختم شوی و هغه اشنا سره یې زناګانې بدکارۍ یې کړې وې هغه سترګې یې سرېدلې وې د هغه سترګې شدېدو نه بعد خاوند نه یې طلاق غوښتلو مطالبه وکړه خو چې کله د خاوند د طلاق غوښتلو نه مطالبې نه انکار وکړو نو بیا ښځه مجبوره شوه او خپل د اشنا باندې خپل خاوند ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو هغه ښځه او هغه اشنا اوس په حوالات کې ولاړ دي حوالات کې څه بیان ورکوي هغه ټول بیان تاسو سره زه دلته په دې ویډیو کې شریکوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره بیان نه ځان خبر کوي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله خامخا وښیئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو نن سبا خلک لیوني شوي دي ښځې لیونې شوي دي خاوندان لیوني شوي دي اشنایان لیوني شوي دي ښځې د اشنا لپاره دوستانو چې اشنا 40 کاله عمر لري بوډا سړی دی پوخ عمر ته سړی دی خاوند یې چې دی 40 کاله عمر لري درې بچي اوسه پورې ایله شوي دي ښځه ینګه جینۍ ده په دغه 40 کالو سړي کې ښځې څه لیدلي دي ښځې پکې څه لیدلي نه دي ښځې پکې پیسه لیدلې ده ښځې ورسره د پیسو لپاره واده کولو چې زما هر یو ارمان پوره شي زما په ارمانونو باندې اوبه ونري خو دوستانو هغه ارمانونه تباه شول هغه ارمانونه غلط شول ښځې په ایرس کې راغله ښځه په اجلاس کې راغله ښځې داسې قسمه کار وکړو چې په هغه قسمه کار باندې ښځه اوس ډېره زیاته مجبوره ده وایي چې زما ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده چې ما خپل خاوند قتل کړی دی خو دوستانو چې کله مجبوري شي نو بیا په مجبورۍ کې څه نه کېږي پولیسو ته دا یو ګزارش کوم چې دغه ظالمې ښځې له خبرترینه سزا ورکړي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله خامخا وښیئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام